Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sir Dr. Kashif Nawaz. مونږ په شجر نسب کې روان یو چې په هغه شجر نسب مونږ حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد ته رسولې ده چې په هغې کې مونږ د معاد اولاد هم په حصه نمبر 9 کې بعضې بیان شو چې د معاد دو زامن و یو قضا او بل منظار بنو انزا بنو کلب جهینا بل ربیع انماد ایان دا په حصه نمبر 9 کې بیان شو. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه مضر بن نزار بن معاد بن عدنان دی، یعنې د مضر چې کوم اولاد دی هغه به نن بیانېږي په حصه نمبر 10 کې. نن حصه کې خو د مضر چې کوم دی دوه زامن وو، یو و الیاس بن مضر چې هغه به په حصه نمبر 11 کې راشي، 11مه حصه کې به بیان شي الیاس بن مضر چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی دی. بل د مضر زوی قیس اعلان، د قیس اعلان چې کوم دی بعضې اولاد دي چې کوم ذکر شوی سعد بن قیس اعلان، عمرو بن قیس اعلان او حفصه بن قیس اعلان. بیا د سعد قیس اعلان چې کوم اولادو د هغه دوه زامن وو، یو و عطفان بن سعد بل و اثر بن سعد. د عطفان بن سعد دوه زامن وو، یو و عبدالله او بل و ریس. عبدالله بن عطفان، ریس بن عطفان. بیا د ریس چې کوم دی څلور زامن وو، یو و بنو عبس بن ریس بل و بنو اشجع بن ریس بل و بنو انمار بن ریس بل و بنو زوبیان بن ریس. خو د بنو عبس اولاد کې چې کوم دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه راغلی چې هغې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل رازدار هم ویلی و، ورته رازدار یې ورته ویلي چې زما په صحابو کې لس منافقین به هم وي چې هغې به جهنم طرف ته، او ورته دا امر کړی چې ته ګرځه او د منافقینو جان پړتال کوه چې څنګه حساب دی دوی څه وي. خو د بنو زوبیان چې کوم دی بیا درې زامن وو، یو و خرزاو بل و ثعلبه مراد بن عوف. دا د چا اولاد وو؟ زوبیان څو زامن وو؟ درې، خرزاو ثعلبه مراد بن عوف. بل د سعد زوی اثر بن سعد، اثر بن سعد. خو د اثر بیا دوه زامن وو، یو و غني او یو و باهله. د باهله په اولاد کې چې کوم دی قتیبه راغلی، قتیبه بن مسلم، قتیبه بن سلیم یا مسلم. نو د انتهایی لوی مجاهد و، د روم او د فارس جنگ چې کوم دی د ده تاریخ نه بغیر نه بیانېږي. خو بل د قیس اعلان زوی عمرو، د عمرو دوه زامن وو، یو و فهم بل و ادوان. بل زوی د قیس اعلان حسفه بن قیس اعلان. د حسفه بیا دوه زامن وو، یو و سلیم بل و حوازن. د سلیم په اولاد کې چې کوم دی صحیح سته چې کوم یادېږي ترمذي، امام ترمذي چې کوم دی راغلی دی د سلیم په اولاد کې. حسفه په اولاد کې چې کوم بل زوی حوازن، د حوازن زوی بکر. بیا د بکر چې کوم دی درې زامن وو، یو و بنو ثقیف بن بکر، بنو معاویه بن بکر، بنو سعد بن بکر. بنو ثقیف کې چې کوم دی بیا حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم لوی مجاهدین پیدا شوي. خو بیا د بنو معاویه چې کوم اولاد وو، بنو عامر بن صعصعه، دا د چا زوی د بنو معاویه. بیا د بنو عامر بن صعصعه چې کوم اولادو څلور، بنو کلاب، بنو کعب، بنو نمیر او بنو هلال. یعنی بنو کلاب بنو عامر، بنو کعب بنو عامر، بنو نمیر بن عامر، بنو هلال بن عامر. خو بیا د بنو کعب په اولاد کې چې کوم دی لیلا او مجنون راغلی دي چې هر سړی پیژني. پښتو کې د هغه تفسیر چې کوم دی داستان چې کوم دی ترانسلیټ شوی دی په اردو کې، په عربي کې، په انګلیش کې، په هر قسمه زبان کې چې کوم دی د لیلا او مجنون، یعنې دواړه عاشقانو. د مجنون خپل نوم قیس و او د دې نوم لیلا وه.
به چې کوم دی لیونی شو دیوانه شو نو مجنون نومې پکې خو نو دا د چا دا د مروان بن حکم او د عبدالملک چې کوم دور حکومت په هغه دور کې چې کوم دی دوی دواړه پیدا شي چې نن پورې چې کوم دی داستان بیانېږي د لیلا او مجنون دا د بنو کعب په اولاد کې وو. خبر وو بنو نمیر د بنو نمیر په اولاد کې چې کوم دی ابن کثیر او چې د قرآن ډېر لوی تفاسیر د چې کوم دی لیکلو شاه ابن کثیر لوی مفسر چې کوم دی دیو ابن کثیر په حصہ نمبر 11 کې به چې کوم دی الیاس بن مزر و بیانېږي هغه ته چې کوم دی الیاس بن مزر یا خندق بن مزر دا به په حصہ نمبر 11 کې راشي. حصہ نمبر 11 ضرور وګورئ.